السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته معلومه ده چې قاری دوست محمد تراب بیا حاضر شو. تاسو ته په تیرو ویډیو کې ما یو خبره کړې وه او خبره دا وه چې ما ویلیو چې د سپي او د چرګ یارانه شوه. ما په خبره پوهېږئ؟ د سپي او د چرګ څنګه یارانه شوه؟ راشئ دا واورئ. سپی په لاره روان دی او چرګ هم روان دی. نو د چرګ قدمونه په مزه دي داسې او سپی خو ډول لګوي په تیزه ځي. نو چې سپی تیز وي نو دا چرګ ورته وایي چې لږ په قلاره ځه، خو یارانه دوستانه د سره پالمه، خو یو مهرباني به کې زما دوړ تیز دی او ستا دوړ په مزه دی، خو چې څه سخته در باندې راځي که نه نو دی ونې ته خیږه او بېواره اذانونه کوه. څه شی کوه؟ بېواره اذانونه کوه. نو اذانونه به دا څنګه کوي؟ کوکو کوک کوکو کوک دی داسې اذان کوي. چرګ بانګ کوي او چرګه انډه اچوي. بیا به زه تاسو په دې خبره هم پوه کړم چې ګوره انډه څه ساچوي. دا ډېره مطلبي خبره ده، خو چونکې اوس وخت مختصر دی نو د دې وجې نه زه تاسو سره ډېر ټایم ستاسو هم نه ضایع کوم او ما ته هم بل ځای کې پروګرام دی هغې له به هم ځان رسوم. نو د دې چرګ او د دې سپي یارانه داسې وه چې سپی ورته وایي چې کله در باندې سخته راځي نو ونې ته خیږه. نو دی وخته کوکو کوک کوکو کوک. نو په دې کې څه راغی؟ ګیدړه. څه راغی؟ نو تاسو ټولو ته پته ده چې ګیدړه دا د چرګ دشمن دی. ګیدړه د چرګ دشمن دی. نو دا ګیدړ ورته وایي او چرګه اذان دې وکړو نو اوس راکوشه چې جمع هم راکړې که نه. ګوره چې اذان وشي بیا خلک جمع کوي. قاری صاحب دا بانګ دوباره وکړئ. نو بیا فرمایش راغی چې د اذان دوباره وکړئ. اذانونه چې څومره تاسو هم کولی شئ، خو د چرګ خپله ژبه کې داسې بانګ دی کوکو کوک کوکو کوک. نو دا چغې وایي اذان کوي. ګیدړ پرې راغی وایي اشنا ویل ها ویل اذان دې وکړو اوس راکوشه او منګه ټولو له جمع راکه. ورته یې ورېږه چې نور کسان راشي ملګري را جمع شي نو تاله بیا زه جمع در کوم. په دې کې سپی راخوشی دی چې سپی راخوشی دی چې زما په اشنا باندې سخته ده او ما ورته ویلي چې اوچت ځای ته خیږه بېواره اذانونه کوه. نو اوس دی بېواره اذان کوي. نو ګیدړ چې وکتو چې سپی راغی نو ګیدړ دوړ ولګو. یریږي که نه؟ یریږي که نه؟ ګیدړ یریږي. نو چې ګیدړ ویرېده نو څه وایي؟ ویل نو دا ګیدړ ورته وایي وایي زه خو یریږم نه خو زما اودس مات شو. ورسېدئ تاسو ټول وایي زما په خبره پوه شئ. نو تاسو خلکو ته ویلی شئ چې هلکه دا کار نشئ کولی او زه کولی شم. هلکه چې کولی شئ هسې نه چې بیا دې اودس مات شي. اوس ورسېدئ راشئ د مزاحیه یو ورکوټې غوندې خبره ته وکړم چې ستاسو ذهن پرش. زه ځای په ځای ما دا خلک غواړي تقریرونو له چې راشئ جي مولانا صاحب دلته دستاربندي ده، دلته ختم دی، پروګرام دی. یا صاحبه نو دا شی چې راوتی دی دا خلک دي چې